أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سورة آل عمران دریم سپاره ده، 11 نمبر آیت. ترجمه د دې آیتونو: کدأب حال د دوی پشانتی د حال آل فرعون د فرعونیانو دی، والذین او د هغې کسانو دی من قبلهم چې مخکې د دوی نه دي، کذبوا تکذیب یې کړی نسبت ته دروغ یې کړی بآیاتنا زمونږ د آیتونو ته، فاخذهم الله پس راونیول الله تعالی دوی لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی، والله شدید العقاب او الله تعالی سخت عذاب والده. قل للذین کفروا ورتوایا اے محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، للذین هغې کسانو ته کفروا چې کفر یې کړ دی، ستغلبون زرد چې تاسو به مغلوب بکړی شئ، وتحشرون او جمع بکړی شئ الی جهنم جهنم ته، وبئس المهاد او ډیر بد ځای د ورتلو دی. المهاد مهد نه دی، بچونی ته وایي. قد کانا قد په تحقیق سره کانا شتا، کانا ډیرو معنو دپاره استعمالیږي، دلته معنی شتا. لکم ستاسو دپاره آیت نښه فی فئتین په دوو ډلو کې، التقطا کله چې مخامخ شول یو بل ته، فئة یوه ډله تقاتل فی سبیل الله جنګ یې کو د الله په لاره کې یعنې مسلمانانو، و اخرى او دویمه ډله کافرة کافره وه، یرونهم مثلیهم د دوی هغې لره دو چنده رأی العین په لیدلو د سترګو، والله یؤید او الله تعالی مضبوطوي، ایده یؤیدو مضبوطولو ته وایي، بنصره په خپل مدد سره، من یشاء چاته چې غواړي، یعنې الله رب العالمین مدد د خپلو مؤمنانو بندګانو سره. ان فی ذلک یقینا په دې کار کې لعبرة خامخا عبرت دی لأولی الابصار د خاوندانو د عقلونو والو چې کوم عقل لري. زینا ښایسته کړی شوی دی، ډولي کړی شوی دی، للناس دپاره د خلکو، حب الشهوات مینه د خواهشاتو، من النساء د زنانو نه، والبنین او د اولادو نه بچونه، والقناطیر المقنطرة او خزانې جمع کړی شوي، من الذهب والفضة د سرو زرونه، والفضة او د سپینو زرونه، والخیل المصومة او اسونه نشاندارو یعنی نشانونه په هغې باندې لګولی شوي وي، والانعام او څاروي، والحرث او فصل. ذالک دا ټول چې الله ذکر کړل، زنانه، بچي، خزانې، سره زر او سپین زر او دغه رنګې اسان، څاروي او جایداد او پټي. ذالک دا متاع الحیات الدنیا فایده د ژوند د دنیا ده، والله او الله تعالی چې دی عنده هغه څخه حسن المآب غوره ځای د واپسۍ دی، یعنې الله رب العالمین څخه چې کوم واپسي ده هغه غوره دی او هغه څه دي چې جنت دی د الله رب العالمین نعمتونه دي. قل ورته ووایه محمد رسول الله اؤنبئکم آیا خبر درکم تاسو ته بخیر من ذلکم غوره د دینه، یعنې دا کم شیزونه چې ذکر شول ای محمد رسول الله د دینه غوره ته ذکر کم هغه څه دي، للذین اتقوا دپاره دای کسانو اتقوا چې ویریدل د الله نه تقوا اختیار کړه، عند ربهم پنیز د رب د دوی، یعنې چې کله تقوا اختیار کړه څه به عند ربهم پنیز د رب د دوی، جنات جنتونه به وي، تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه، الانهار نهرونه، خالدین فیها چې همیشه به وي په هغې کې، وازواج مطهره او بیبیانې به وي پاکې کړی شوې، ورضوان من الله او رضا د طرفه د الله تعالی نه. دلته به یو دعا وکړو، نبي علیه الصلاة والسلام به چې کله د رحمت او د جنت په ایتونو باندې تېرېدو نو نبي علیه الصلاة والسلام به دعا کوله، او چې کله د عذاب په ایت باندې به تېرېدو نبي علیه الصلاة والسلام به پناه غوښتله. اللهم انا نسألک الجنة
اللهم انا نسألك رحمتك یا الله مونږ ستانه ستا د جنتونو سوال کوو یا الله مونږ ستانه ستا د رحمتونو سوال کوو مونږ خپل دې جنتونو ته دننه کړي او مونږ خپل په رحمت کې راونغاړي والله بصیر بالعباد والله تعالی لیدونکی د خپلو بندګانو لره الذین هغه کسان دي دا بندګانو یقولون چې وایي ربنا ای رب زمونږه اننا یقینا مونږه آمنا ایمان راوړ دې مونږه فاغفر لنا پس بخنه وکړي مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وقنا او بچ کړي مونږ لره عذاب النار اور د عذاب نه اور چې کوم عذاب به ته ورکوې سزا ورکوې د هغې نه الصابرین هغه کسان دي چې صبر کوونکي دي والصادقین او رښتیا ویونکي دي والقانتین او تابعداري کوونکي دي والمنفقین او خرچ کوونکي دي په لاره د الله کې والمستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتونکي دي د الله رب العالمین نه بالاسحار په وخت پیشبندي کې شهید الله جمع ده شهید الله گواهی کړې ده الله رب العالمین انه یقینا شاندا دی لا اله الا هو نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی والملائکه او ملائکو گواہی کړی دا او اولو العلم او علم والو گواہی کړی دا قائما په داسې حال کې چې قائم دی بالقسط په انصاف او چې قائم دی په انصاف سره لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته دی لایق د بندګۍ مگر هغه الله تعالی العزیز الحکیم چې غالب دی الحکیم حکمت والا دی ان الدین یقینا هغه دینو چې قبول کړی شوی دی په نزد د الله تعالی ان الدین یقینا هغه دین چې قبول کړی شوی دی بریکټ کې عند الله په نزد د الله تعالی الاسلام هغه اسلام دی قبول کړی شوی دین د الله په نسبت باندې اسلام دی نن خلک کله یو سیستا کله بل سیستا یهودیت نصرانیت او مجوسیت او دغه رنګ اتحاد بین المذاهب راولي او ټول دینونه یو کوي او دهریت دی طرف ته دعوت کوي هندومت او بدمت الله سوي ان الدین یقینا دین یعنی هغه دین چې قبول شوی دی عند الله پنځ د الله تعالی الاسلام هغه اسلام د چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی ومختلف الذين او اختلاف نو کړي الذين کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی و د کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس تا غنا چې را دوی څخه علم بخاری او مسلم خور سړی مني علم خور یو سړی مني او چې کله حق پرست خلک راشي نو بایم بینهم د وجد حسد په میز د دوی کې حسد کی بغض کی او بیا هغه صحیح خبره پرېږدي او من یکفر بآیات الله یسوک چې کفر کوي په آیاتونو د الله تعالی سره فإن الله پس یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب آسون کې دی فإن حاجوک پس کچرتا جګړه کوي دوی تا سره بحث کوي دوی دستا سره فقل پس ورته وای محمد رسول الله اسلمت ما ځان تابع کړ دې ما وجهي خپل مخ لله الله تعالی ومن اتبعن او څوک چې زما تابعدار دي یعنی چا چې زما تابعداري کړې ده هغه هم الله تخپل مخ تابع کړی دی وقل او ورته وای محمد رسول الله للذین کسانو ته اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی د کتاب والامیین او امیانو ته وای اسلمتم ایتاسو تابعدار دي وان اسلموا پس کچرته تابعدار شول دوی فقد اهتدوا پس په هدایت پشي دوی وان تولوا او کچرته مخ واړو دوی فإن ما عليك البلاغ پس یقینا پتا باندې رسولي والله بصير بالعباد والله تعالی لیدونکي د خپلو بندګانو لره اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين دعوت اهل حدیث ٹی وی پی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ